باب ما جاء في النهي عن جلود السباع د سباع د جلود استعمال من مخکې دا ویلو چې د عام علما رائے دا ده چې د جمهور چې ټول جلود چې دي هغه د سباع دي که د غیر سباع دي هغه معقول اللحم دي که غیر معقول اللحم دي هغه میتات دي که هغه حلال شوي دي دا ټول بعد الدباغ چې دی دا حلال دی د دې استعمال او دا نجس نه دی په دباغ سره دا پاکیږي دلته په دې باب کې دا یو روایت راوړي چې د سباع د پوستکو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی د فرش جوړولو د غینا ان تفترشا د فرش د دې نه منع شوی دا نو موږ مخکې دا د منع روایتونو کې یو توجیه دا کړی و چې مراد د دې منع چې دا د پاغه وخت کې دا چې کله لا دباغ شوی نه او چې کله دباغ وشي بیا منع نشته دویم جواب باز علماء لکه امام شوکانی کړو چې دا نجاست او عدم فرش دا جدا جدا مسلې دي ټیک د افتراش نه من راغلی دا خود دین دا نه معلومیږي غني چې دغه د سبوع او دغه سباع جلود چې دي دا غني نجس دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي پاکيږي دا د باغ باندې دا سب د ټول پوستکی په د باغ پاکيږي نو دلته کوم راغلی دا د افتراش نه نو صرف د افتراش نه من راغلی د نور استعمال نه خو من نه راغلی او نه دا علت بیان شوی دی غني چې دا نجس دي بلکې نجاست خو پاک شوی دی د باغ وبه حدثنا عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه شاغه اسامه ابن عمر دی ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن جلود السباع ان تفترش د افتراش د دینه من راغلی دا پر روایت د ابو داود کې دا شرازی عن المقدام نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها اغوستلو د جلود د سباع نه من راغلی دا او په دې باندې کې ناستلو نه من راغلی دا به امام به حقي وای چې دا من ول راغلی دا وای دا د دې وجنه چې دا ویختان د سباع او دلته پاتې کیږي ځکه د باغ چې هغه خلان د طرف باندې اثر کوي دا غي نجاست ختمي دا ویختان چې دی د دې باندې خو اثر نه کوي دا د باغ ویختان په کې دی وای د دې وجنه دا د سباع او د سرمن چې دا د کې مونږ او د دې غسل جایز نه دي چې دی کې دا ویختان چې دی دا پلیت دي او بعض علماء دا ویلي دي چې نه دا منه په هغه صورت کې د لم یدبغ چې دا غي دی باغ نه شي او بعض چا ویلي چې نه دا پاک دی خود دې مرکب نه چې من راغلی د دې وجه نه راغلی دا چې دا مراکب اهل الخیلا دا د مغرور خلکو کاری چې زو پرانګ په سرمن ناشته ما امام شوکانی رحمه الله وی چې کرام شی او دا حدیث کې صرف رکوب منګ وایو چې بعد الدباغ دی او قبل الدباغ نه دی او ټول باندې قائل شو نو به صرف منه د چا نه رااله د رکوب او د افتراش نه رااله نور څه منه نه راغلی وی وبه حدثنا عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه جلود السباع نو دا روایت په دې سند سره امام ترمذی وی صح دی ځکه دا د شعبه روایت دی او شعبه چې د احفظ دی باب ما جاء